अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई जी कदर मशरानो ज़वानानो कोर की नास्तो औरीदुन को तोरसरो ख्वाइंदो माइंदो द टोलो मख की द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प दरबार की दुआ गोयम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द हक वेलु तौफीक राकी और ब्यादी अल्लाह मुंगटोलो ला पागा हक बांदे द अमल कवलो सरसरा अखपल अखपल द ज्वन तेरवलो तौफीक हम नसीब की। इज्जतमंदो चिकम आयाती करीमा स्तासु प मख की माँ तिलावत को द आगे आयात ताल्लुक द सूरत अहज़ाब सरदे और यकीनन प आयात की खिताब दे मोमिनानो था और खुलासा दादा चे मोमिनानो द अल्लाह न उयरे गए इत्तकुल्लाह अल्लाह न उयरेगा और यकीनन दायर द खुदे न दाची द इंसान पदिजड़ के राशि नो बस हर स बराबर बराबर शी नो ददीद वजिना पसर द आयात के अल्लाह योटा के हुए या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए मोमिनानो इत्तकुल्लाह अल्लाह न उयरेगा दावद मुसलमान कई और पजड़ की दे जमा यार निष्ठा दावद ईमान कई पजड़ की दे जमा खौफ निष्ठा दावद ला इलाहा इल्लल्लाह कई और पजड़ की दे जमा यार निष्ठा
दावा द ला इलाहा इल्लल्लाह कई او پزړه دې زما د یرینا د خوف نه خالی دی دا څنګه ایمان دی دا څنګه ایمان دی الله وی یا ایها الذین آمنو اے مومنا داویدار د لا اله الا الله داویدار د ایمان داویدار زما د محبت نو زما خبره ته غاړه کېدا الله خبره دې صدا الله وی اتقوا الله زما ير خپل پزړه کې راواله زما خوف خپل پزړه کې پیدا کا اور یقینا کماشره سمول غواړي نو دا په پولیسو باندې په رینجرز باندې په فوج باندې دا معاشره نه سميږي کدا سميږي نو د دې یو حال دی چې زما ستا پزړه کې خوف خدا پیدا شي چې خوف خدا پیدا شو دا نوري بدمعشي حرامي توبونه دا چې کم قرآنی دي دا په خپل ختم شي دا په خپل ختم شي اوس د خوف خدا نخي سدي نو اولا نخا پا دی آیات کی ذکر دا چی پچا کی خوف خدای کنا نو داغا دا جب ندا دا پا کنٹرول کی دا دی جبی نبا فضولیات نراؤزی دا دی جبی نبا غیبت نراؤزی پدی جب باندې با هغه چاته کنزلی منزلی نه کوي پدی جب باندې با هغه چاته الزامونه نه لګي بلکې داغه دغه جب با د الله په ذکر کې د قران په تلاوت کې د دین په ذکر کې د دین په خودو کې به مشغول وي اولنې نه خدادا نو ځکه قران کریم وي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله او مؤمنانو ويرئ دا اللهنا وقولوا قولا سديدا ويعونا درستا قولا سديدا درست وینا ویا درست وینا او تاسو د مشرانو نه بیا اوریدي دي چې لوړ سره د رور لپاره وي خو خبره به د چا لپاره کوي د الله لپاره او زه حیران ما نن ستاسو د شرط لاړه دا خو ما ستاسو نه اورېدې ده ستاسو د مشرانو د خولې وینا ده چې لوړ سړی د رور نسبي لپاره وي لوړ سړی د یار دوست لپاره استعمالي خدا جب نه ده د دې د حق دا به د چا لپاره استعمالېږي الله لپاره نو زما سوال ستاسو نه دا دی نن تاسو خپل د دې خبرې نه شاته ولې شوئ خپل د دې خبرې نه وروسته ولې شوئ نن خو لوړ هم ضرور لپاره دی او جبه هم ضرور لپاره ده اگر للہیت چرتا لاړه چرتا لاړه او یا ساتي عزتمندو دا جب نه ده ستاسو د خولې وینا ده زه د مشرانو دا ویناګانې ځان سره یاد ساتم چې یا کلا ده یا بلا ده یا کلا ده یا بلا ده کلا ده چې ته پې حق وای کلا ده چې ته پې ذکر او اذکار کوي کلا ده چې ته پې د قرآن تلاوت کوي کلا ده چې ته پې حق وای کلا ده چې ته پې دین زده کوي نورو ته پې ښایي او بلا ده کله چې پې دروغ وای غیبتونه کوي بل چاته پې کنزل کوي الزامونه لګوي بهتان لګوي نو دا جبه بیا کلا نه ده دا جبه بیا بلا ده دا بیا بلا ده نن زما ستا جبه بلا جوړه شوې ده بلا او د دې جبې د لاسه نن رور ضرور نه خپه دی د دې جبې د لاسه نن بچی د پلاره خپه دی پلار د بچی نه خپه دی
مور د زوی نه خپه ده، زوی د مور نه خپه دی، انګور د خواښې نه خپه ده، خواښې د انګور نه خپه ده، رور د خور نه خپه ده، خور د رور نه خپه دی، رواره د تره نه خپه دی، تره د رواره نه خپه دی، خوری د ماما نه خپه دی، ماما د خورۍ نه خپه دی، نسبي د نسبي نه خپه دی، ګاونډي د ګاونډي نه خپه دی، مسلمان د مسلمان نه خپه دی. ولې خپه دی؟ ځکه خپه دی چې دا جبه کلا نشوه، دا جبه بلا ده، بلا 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 بلا، دا بلا ده. خدای ته وګورئ، دا جبه کلا جوړه کړئ. کلا موږ د خپل د جبې نه بلا جوړه کړې ده، او یقینا د دغې بلا د لاسه نن هر څه وران شو، کورونه وران شول، کورونه. زم نه هغه طرف ته، خالی اشاره کومه، کورونه وران شول. ولې؟ د دې ژبې د لاسه. د مور او پلار راوړي کې اختلاف راغی د دې ژبې د لاسه، مور زوی کې اختلاف راغی د دې ژبې د لاسه، ښځه خاوند د یو بل نه جدا شو د دې ژبې د لاسه. ځکه خو به ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله نا کله به دا جبه راوښکله، تاوله به یې داسې تاوله به ښه به یې تاوله او وینا به یې ورته کوله، چې ته په قابو کې شوې که نه نو هر څه قابو دي، خو چې ته بې کنټروله شوې نو هر څه بې کنټروله دي. نن خفه کېږئ ما، نن زما ستا دا جبه د قابو نه بار شوې ده، دا بې کنټروله روانه ده، بے کنٹرولا. نن زوی ته وګوره مور او پلار ته څنګه خبرې کوي، دته دومره شعور نشته چې زه د چا سره خبرې کومه. نن کشر ته وګوره مشر څه په سنورک لګیا دی، ځوان ته وګوره بزرگ ته په کم لحاظ سره لګیا دی. سړی حیران شي چې خدایه دا کم وخت ته پاتې شو، کم وقت پاتې شو. زما د پیغمبر خدا اخلاق نو، زما د پیغمبر خدا کردار نو، زما د پیغمبر خدا سی جبه نو. زما ستا چې کومه جبه ده، تا جبه خدا مسلمان نشي کېدی یار. مسلمان او په دې جبه دروغ، مسلمان او په دې جبه باندې غیبت، مسلمان او په دې جبه باندې بل تورسرو باندې یا ځوانانو باندې الزامونه، بهتان، دا خو تصور هم نشو کېدی. نن داسې عام شوې ده چې حد پې تمام دی. زما د پیغمبر اخلاق خدا و چې یو زنانه به په لاره کې ورته غنې اچولې. یو ورځ نبي علیه السلام راغی، غنې نه وي. په دویمه ورځ راغی، بیا غنې نه وي. نبی علیہ السلام تپوس وکړو چې هغه زنانه څنګه شوه، چېرته لاړه، غنې خو نشته. چا ورته ووي یا رسول الله ناجوړه ده. نبی علیہ السلام صحابو ته ووي راځئ چې تپوس لی لاړ شو. صحابه روان دي د پیغمبر سره، چې کله د هغې زنانه کور ته ورسېده، د هغې زنانه لور چې ولیده چې یاره پیغمبر راغی، سره ورسره صحابه هم دي، نو په منډه لاړه مور، نن خیر نشته، پیغمبر هم راغه او د صحابه ورسره هم دي، نن زما ستا خیر نشته. خو چې پیغمبر دنده راغی، هغوی سره کېناست، جوړې ناجوړې تپوس وکړو، د هغې خیریت یې معلوم کړو. هغه دومره متاثره شوه، دومره متاثره شوه، په هغه ځای کې هغه وویل چې اشهد ان لا اله الا الله، تا نه بغیر بل څوک پیغمبر کېدی نشي. نن چې ما تا ته خلک وګوري ابوی چې دا مسلمان دی، دا دروغ وایي، غیبت کوي، دا مسلمان دی. اے مسلمان څه ووایم نو، خبرې ډېرې اټیم ما سره یي لږه، ونه په دې ژبه باندې که شروع شوم که نه، ستاسو دعا پکار ده. د قرآن آیتونه پریوانه موجود دي چې دا ژبه څه شی دی یاره.
ما تا خود جبنا لو جوڑا کرلا ٹوکے کی سوی ولنده دا ہر طرف تا اوڑی نا ہر طرف تا بنا رہے تا مسلمانی چستا جب ہم ہر طرف تا اوڑی نو بیا پتا تو پا منافق کی فرق سے شمارا دا عادت دا خوی دا مزاج دا منافقو چاگو پا زی نو ادری دا غا جب پا زی نو کلا یو خواترت کلا بل خواترت اے دا مسلمان جب پا یو با یو جب با قرآن کی راضی کنا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کلک ادری گی کلک کلک ادری گی عمر سے ابن چاہتا پوسو کو وی دا کلکی دا سی آگئی ہے دا لنبڑی پشانتی آخوا دیخوا ٹوپونا نوئی ماتا نا اخ کا لنبڑ جوڑ شوی دی خپکے گا ما اخ کا لنبڑ نو زکائی سے وی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ او مؤمنا او یرئگا دا اللہ نا نخع صدا وی وقولوا قولا سدیدا نخع دادا چستا جبب آپا کنٹرول کشی نخع دادا دا نخع دا چستا پزرک کی یر رالا ددی تعلق دا جب اسرا دے جب دی پا کنٹرول کی بشی او چی جب دی پا کنٹرول کی شوا نو یاد ساتا ددین با ہمیشہ حق خبر راوزی ددین با ہمیشہ درست خبر راوزی ددین با ہمیشہ خبر راوزی چی کم دا مسلمان دا خیر دا مسلمان دا فائدے دا دین با بیہودہ خبر فضول خبر غیبت دروغ بکواس دا بنا راوزی اولا نئی نخدا او یقیناً سمامولی عمل نہ دیکھا اللہ وی کدا کنٹرول کش وگانا نور ذمہ داری دی پمادا یصلح لکم اعمالکم درست بکم عملنا استانسو یو انام دویم انام ویغفر لکم ذنوبکم گناہون ابدرتا اباخما جب ان کنٹرول کا اللہ وی اعمال درست اول زما کار دے گناہونا معاف کول زما کار دے تخپل کارو کا ستا کار جب آن قابو کول جب آن کنٹرول کول تو خدا کارو کا کنا پختانوی دا کنڈو دوی ایسا خوبویا نو سا خوبا جی تو مہو کا کنا جب دی خالی کنٹرول کے کا جبا دا جبا ندا دا کنٹرول کے کا نو اللہ وی دو انام واقلا یصلح لکم اعمالکم اعمال بدئی برابر کم ویغفر لکم ذنوبکم گناہونا بیتا معاف کما دا جبا خالی کنٹرول کا او دا خو اللہ ویلی دی کہ اللہ محبوب سوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگوی اید دو شیزنو زمانت مالا راکای یو جبدا یو عورت تے دا دی زمانت مالا تاسو راکای زد اللہ محبوب دا اللہ حبیب تاسو لدا جنت زمواری راکوما نور سغواری ویڑون دا خودین سغواری یو استرگا دونا یو استرگا اتا تا دوارا ملاوی گی یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم او دا پیغمبر دا طرف نا دا جنت زمواری نو پاتی سشو دا جبا ندا دا کنٹرول کا دا جبا اخبر پا خبر ہو درے گا چھ دا جبا قلا ہم دا بلا ہم دا نو تتینا قلا جوڑا کا بلا ما جوڑا ہوا تتینا سا جوڑ کا قلا بلا تی ما جوڑا ہوا ننتینا ماتا بلا جوڑا کرلا بلا 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 دا خپل دا روپی دا فائدے لپارا دروغ منگویو پا دروغ قسمون من خرو دا سل پارا دا یو روپی فائدے لپارا دا یو روپی فائدے لپارا چھ ماتا پا چھ خالی روپی فائدہ دا
په دروغه قسمونه خورم، په دروغه باندې سوګندونه خورم. خره ته پته ده چې دا خبره داسې نه ده، خو سو کما روپۍ فایده ده. او بیا چې ما تا کینو توبه وباسه. علما به ناستي په دې مجلس کې، حدیث کې راځي و شیزونه داسې دي چې هغه سړی هلاکوي، تباه کوي. دا هغه و شیزونو نه ځان بچ کئ. اتقوا، ځان بچ کئ، ځان بچ کئ، ځان بچ کئ. په هغه و سیزونو کې یو سیز چې دی په دروغه باندې قسم خوړلی. د په ایمان وایه موږ خورو که نه؟ په ایمان وایه د روپۍ لپاره خورو که نه؟ وی موږ لاړو تباه شو. نو تباه کېږو به نه؟ موږ ته د الله پیغمبر مخکې ویلي چې اتقو، ځان بچ که د دې و چیزونو نه. که ځان دې بچ کړو نو د هلاکت نه به بچ شي، او که د دې نه ځان نه بچ کړي نو هلاک به شي. په هغه اوو څیزونو کې یو یمین خموس دی، په دروغه باندې قسم خوړل. ما تا نه خورو، ما تا خو ځان په خپله تباه کړه. ستاسو د خولې هغه متل دی، وي د بلاګانو بچي لبې کولې که نه، نو یو پکې ماچس ومونده. نو هغوی ته دا ماچس ډبې ناشنا غونې ښکاره شو. هغوی داسې راکړو، داسې دي، داسې کول پړک شو، هغې اور واغست، هغوی له خوند ورکړو. بل تیلی راکړو، بیا یې داسې کړو، بیا بل راکړو، یو پکې کمه کړو، هغه چې دا داسې کړه ځان ته یې نیجې کړه، هغه خو ټول ویښته برک شو، اور یې واغست. نو چغې شوې، چې چغې شوې نورې غټې غټې وي دا چا دا چا، هغې په خپله هغې اوس ګیله مه کوه د بله. ما تا ځان ته په خپله تیلی لګولې، تیلی ما تا ځان ته په خپله تیلی لګولې. مسلمانه خدای ته وګوره، اوس هم وخت دی، راوګرځه راوګرځه راوګرځه. دې نه مخکې چې اسرائیل راشي او ستا نه دا روح وباسي، په هغه وخت کې به بیا تړتک، خو یاد ساته هغه وخت کې بیا هغه تړتکې د کار نه دي. اوس لغونې تړتکې ووه، لغونې وجاړه، الله ته فریاد وکړه، شپې راپاسه، یو دوه اوښکې تېرې کړه. زما دې په هغه ذات قسمي، ستا په دې دوه اوښکو باندې الله ستا ټول ګناهونه معاف کوي. خالی راپاسه، راپاسه خالی. خدا سودا د نقدو نه ده، موږ نقدو ته خوشحالیږو. الغټو من الغټ ولو کان فی شوزان. که چا ووایي چې شپې څوک راپاڅېده 100 روپۍ دي، ټولو مخکې به زه راپاڅېدلی یم. لکه 100 روپۍ دي، 100 خو به واخلم که نه یار. یقین وساتئ، د مشران به خفه کېږئ نه، تاسو به هم ټولو مخکې راغلي چې ولې 100 روپۍ دي. او یاد ساتئ دا شپې راپاڅېدل نه دي. الله د دې ځان له یو حیثیت دی یار، د دې ځان له یو مقام دی. دا د الله سره یو راز دی، راز راز. خلکو ته مه څرګندوه چې زه دا کوم، زه دا مه څرګندوه. مړه راپاڅېدې، یخنۍ موسم دی، 2 رکعاته 4 رکعاته چې څومره ستا وسو ودرېدې الله ته، او خالي 2 اوښکې دې تېرې کړې. زما دې په خدای په ذات قسمي، الله دله په دې 2 اوښکو باندې ټول ګناهونه صفا کوي، ټول ګناهونه. الله ته 2 قطرې ډېرې خوښې دي. یو د مجاهد د بدن نه چې کله هغه وینې ساس کې راوغورځېږي که نه، الله دا چې الله ته کم خوښ دی. یو د اوښکو هغه قطره چې کم د الله د یرې نه راوتي، الله ته دا قطره ډېره خوښوي. یو خو د هغه مکه راغی، مکه راغه نه، جړه هم په 10 قسمه ده که نه. اوس هغه طرف ته نه ځمه، څه د مکر جړاګانې دي، څه د نکر دي، څه د نخرو دي. د مکر جړه نه، سمه جړه 2 اوښکې وساسوه. نو یاد ساتئ، غرض مې دا و چې یو سړي کې خوف راشي، اولنۍ علامه به صحیح د هغه به جبه څه شي، په زوره ووایه کنټرول به شي. څه به شي؟ کنټرول به شي. څه به شي؟ کنټرول. زه په ایمان وایه ټولو مخکې زه لاس چوتوم چې زما جبه کنټرول نه ده. ستاسو جبه کنټرول ده؟ زه خو د منبر د پاسه دروغ نشم ویلی. که تاسو جومات کې وایه ستاسو خوښه، زما جبه کنټرول نه ده. ستاسو جبه کنټرول ده؟ نو معلومه شوه چې خوف خدا نه دارد، نشته وه. دویمه علامه چې کله خوف خدا راشي،
داغه د زړه نه بغض کینه حسد دا لري شي. د خوف خدا دویمه علامه چې داغه د زړه نه څه لري شي؟ بغض لري شي، حسد لري شي، دشمنی لري شي. نو زه په ایمان وایم دا لري شوي ده په قرآن هم لري نه کې، په قرآن هم لري نه کې. تا آخري صورتونه ویل که نه او بار بار یې ته وایي او سار او ماښام یې ته وایي. الله څه وایي؟ چې قل اعوذ برب الفلق ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه اذا حسد کله چې حسد اخکارا کی یاد ساته دا حسد بیماری د زړه ده او په دې بیماری کې ماته لا علاج یو علاج نشته. که موږ په بیت الله کې هم کینو که نه د الله کور راته مخامخ نو بیا به هم دا زړه صفا نشي. صفا کېږي؟ موږ په چېرته کوشش نه دی کړی، کوشش موږ نه دی کړی. صحابه ناست دي، یو صحابي تېرېږي، نبی علیہ السلام وی اے ملګرو که جنتی قتل غواړی په دنیا کې دی پورې صحابي ته وګورئ. یو که دا حیران شو، یو صحابي په زړه کې دا شوق راغی چې دته د الله پیغمبر جنتی وي، د کم داسې عمل کوي. نو هغه د دې په لالچ کې د کور ته لاړه، څه اخوا دې خوا بانه وکړه، ځان شپې له پاتې کړه، روټۍ موټۍ موز موز ماسخوتن یې وکړو سملاست، دوم په ځان څادر واچو، روغ غونې پټ غونې ورته کاته داسې چې دی څه کوي، شپې پاسي نه پاسي څه کوي. دی هم سملاست، هغه هم سر بانګونو کې دواړه را پاسېد. داسې زه مودم دی مودو پرز دی کوي پرز زه کوم دی جنتي وایي زه کېدی شي که نن ستړی سبا به بیا پاتې شم. یو شپه ورسره بله وکړه، بیا هم پانسېده، په درېیمه شپه بیا هم پانسېده، په څلورمه دی روانم شو هلالم جي هغې جي ما ته د خپل څه مقصد ونه خو تا دا دوه درې شپې ما سره تېرې کړې، آخر غرض دې څه و، مقصد دې څه و. هغې نور څه غرض مې نه و، خو خالي دا مې معلومول چې ته کم داسې عمل کوې چې پیغمبر تا ته ووایي چې یاره دی جنتي دی، او که څوک په دنیا کې جنتي لیدل غواړئ نو ده ته وګورئ. نو هغې تا څه وکته؟ وي ما خو هېڅ هم ونه کته، پرز ته کوې پرز زه کومه، اوده کېږې ته اوده کېږم زه، خوراک ته کوې خوراک زه کومه. هغې بس زه ویاو دی روان شو، هغې ودرېږه یو خبره واوره. وی جی وی زه یو خبره کومه، وی څه؟ وی زما دا زړه نه دی، وی په دې زړه کې زه یو مسلمان ته بغض او کینه نه ساتمه، بغض او کینه نه ساتمه. د دې په وجه کېدی چې پیغمبر ما ته جنتي ویلي. شکر دا دی چې زما ستا زړه د دې نه ښه ډک پروت دی. تاسو به وایئ چې ملا بوی چې پاک دی، والله که پاکي، والله که پاکي اکه یا پاک شي د الله کرم شمار نه دی. زمونږ چې کم اعمال دي په هغې نه پاکېږي، په هغې نور ګنده کېږي نور. نو یاد ساتئ عزتمندو، ای د خوف خدا دویمه نښه څه ده؟ دویمه نښه زړه دی. ای چې خوف خدای ژبه یې کنټرولي، خوف خدای د هغه په زړه کې بل مسلمان ورور ته بغض نه پروت، حسد نه پروت، دشمنی نه پرته، نفرت نه پروت. دا د خوف خدا علامې دي. زما په زړه کې خو نشته، ستاسو په زړه کې شته؟ شته؟ چې زما په زړه کې نشته، ستاسو په زړه کې به څه راشي؟ مړه څه ټوکه ده چې موږ سهار او ماښام قرآن ته کینو؟ څه ټوکه ده؟ څه لوبه ده؟ یا ساتئ عزتمندو، دا ټوکه نه ده، دا لوبه نه ده، نه د خولې وینا ده. ستاسو مزاج ستاسو خوی هر چا ته معلوم دی، موږ ته هم معلوم دی. په ظاهره لاس ورکه شاته نه وله الی آخره. دویمه علامه دا ده. درېیمه علامه چې کله د یو انسان په زړه کې خوف وي
نو داغه نظر نه دا په ځای باندې اخوا دی خوا منډې نه وي ښا اخوا دی خوا منډې نه وي نه پوندو ته ګوري نه بورکو ته ګوري پوهېږې په حساب نه پوندو ته ګوري او نه بورکو ته ګوري هغوی صرف او صرف خپل لارې ته ګوري ځکه قرآن کې الله مؤمنانو ته وایي قل للمؤمنین اعلانك آدم محبوبا اعلانك آدم حبیبا چاہتا للمؤمنین مومنانو تا اللہ سیل آنکم وذما محبوبا اعلانك یعظو من ابصارهم ویحفظو فروجهم چکت دی ساتی نظرنا اخپل او حفاظت کئی دا اخپل دا عزتنو نظر کته ساته که خپل عزت محفوظ غواړي نظر کته ساته او یا ساته که تا د بل عزت ته د عزت په نظر وکته ستا هغې ته به د عزت په نظر کته کېږي او که تا بل هغې ته دا سترګې خړې کړې نو ستا هغه د بره نه ده راکوزې شوې هغې ته به هم د بل سترګې خړېږي دا یا ساته دا بدل دی بدل دا بدل دی یا ساتا ټوکه نه ده ځوانانو نن د چا خوره مور ته بد نظر ګوري د دې نه مخکې سوچ کوه چې زما په کور کې هم زما خور ده دې ته سوچ کوه چې زما په کور کې زما خورزه ده زما ویره ده که زه د بل خور ته بد ګورم زما خور به څنګه محفوظه پاتې کېږي که زه د بل ورېرې ته بد ګورم زما ورېره به څنګه بچ پاتې کېږي که زه د بل خورزې ته بد ګورم زما هغه به څنګه بچ پاتې کېږي دا سوچ کوه چرته به دې نظر نه چوتېږي نظر به دې همیشه کته خپل په لاره باندې وي خو دا سوچ زما ستا د ذهن نه وتی دی ولی موبایل خراب کو چا خراب کو نوجوانو چا خراب کو په زور وای موبایل اری شتا سو خپش وای چې ما خالی موبایل وای چلو ستاسو د خوشاله لپاره موبایل شریف ها اوس خو خوشاله شي کنه ما ته موبایل شریف وای ها او بیا پدې کې ماشاءالله نیټ شریف دغه شانتي کیبل شریف پاکستان دی کنه چې څومره الف لام اوس دی هغه ټول شریفانان دي پاکستان دی دا دې کو فقیرانو ټوپای دا نو یا ساته د خوف خدا درې معنی خسدا چې ستا نظر به په ځای باندې اخوا دی خوا بنئ اخوا دی خوا بنئ دا به خپل په کنټرول کې په لاره باندې به خالي لارې ته ګوري اخوا به نه ګوري دی خوا به نه ګوري نه به پوندو ته ګوري نه به بورکو ته ګوري خفه کېږئ مخه او زه چې کومه خبره کوم انشاءالله अब صحیح خبره کوم ځکه چې دا منبر معمولی منبر نه دی په دې باندې د دروغو کیسې نشم ویلی ان لاله د دروغو کیسې راځي درې معنی ښه ده د خوف خدا نظر به صحیح کنټرول بھائی کنټرول کنټرول نن زما ستا نظر کنټرول نه ځوانانو ځوانان څه کوي مشران به نه خفه کېږي زموږ مشران هغوی هم اوس ماشاءالله هیله ګاډې موټر وې ته غورځول نظر لوی شی دی لوی شی لوی شی لوی حکیم اختر صاحب الله دې په قبر رحمتونه ولیږي الله دې په قبر له جنت د باغونو نه یو باغ جوړ کړي داغه وړه غونې کتابچه ده مخکې غټه وه اوس پاکټ سایز راغله جیب کې بدنظري کې 14 نقصانات د بدنظرۍ 14 نقصانات اپا کې راجمع کړي دي اوس که هغه 14 طرف ته ځم نو هغې له ځان له 2-3 جمعې پکار دي خو دومره درته ووایم چې لوی نقصان دغه دی چې څوک بدنظري زیاته کوي د هغه دا ذهن نه دي دا اکثر خراب وي دا په ذهن نه وهمي وهمي نظر کنټرول کا چې هر څه برابر شي مړه نن تا نظر کنټرول کړی نه دی تا نظر کنټرول نه دی نوجوان خفه کېږه ما نن چې ته خراب شوې د دې وجه دا ده
چې دا نظر دی او بیا ماشاءالله په نیکۍ دې راورسي دا کمې بورکې چې د پیشن راووتي د ډاکوانو دا بورکې پوهېږي په حساب سمه بورکه خو د پښتنو ده مړه د ټوپۍ بورکه د پته نه چلېږي چې بوډۍ ده که زړه ده که واړه ده په حساب څوک نه پوهېږي خو چې دا ډاکوانو دا بورکه واچوي که نه په دې کې دا ماشاءالله دا سترګې داسې کولاوي نو دا غشي خو د دې سترګو نه چلېږي تباهي خدا جوړی د دې پټول پکار دی یار نو غرض میں داو قرآن کی اللہ وی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنہ دا اللہ نہ اویرے گا او د یری علامه صدا چې ستا جب په کنټرول کی پوښ چې ته الله نه یریږي ستا زړه اے پاک وي پوښ چې ته الله نه یریږي او دریم علامه چې ستا نظر پاک وي اخوا دی خوا نه ګوري اخوا دی خوا پردو تور سرو ته نه ګوري نو پوښ چې ستا زړه کې دنده یاره شته تا زړه کې یاره شته صحیح ده جی نور تفصیل نه کوم کلاړم نو بیا به خبره اوږده شي خالی یو 15 منټه پاتې شو یو 2-3 علامې ته نورې ویما اے الله وی یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو او یریږئ د الله نه علامه څه ده وی څلورمه علامه چې دا ګېډه دا پزې وساته دې نه منګې مه جوړوه خپه کېږئ مه تاسو ورته نه سم منګې جوړ کړل چاټې جوړ کړل الله چې په کوم ځای پیټ کړی ده په دغه ځای پرېږده مړه خدای ته وګوره دا چې په ځای که نه نو کار برابر دی او که دا چېرې تا خپل له ځای نه اخوا دې خوا کړه د دې نه دې منګې یا چاټې جوړ کو نه به په حلال وي نه به په حرام وي نه به جایز وي او نه به ناجایز وي اغړم توغړم بس نن باسه پکې نن باسه پکې بیا خالي ولی د دې لپاره الله یو فټینګ جوړ کړل تا دا غزې نه وخوځوله زه په ایمان وایم تاسو ټول عمر ګاډي چلولي که نه دا ګاړو کمپنو والا د هر یو پرزې له یو ځای جوړ کړی دی که نه چې په هغه ځای باندې نو پرزه برابر ده خو چې د هغه ځای نه اخوا دې خوا شي نو ګاډی چلیږي نو دا هم ستا د بدن د باډۍ یو حصه ده دا اخوا دې خوا کوه ما ونه د جنت په لاره به تله ګران شي بیا یا به دا ډکئ یا به جنت ته ځې نو که دا ډکئ جنت پاتې کېږي او که دا نه ډکئ نو ته وږې پاتې کېږي پوهېږي په حساب او د ځان نه نه یم ښه دا نه چې یاره ته وایې چېرته ملا د ځان نه لګیا دی نه ملا د ځان نه نه دی لګیا ای په صورت بقره کې الله مونږ ته ویلي دي الله ګوره 2 ګناهونه ښیي چې هغې سره دا بې ځایه کېږي څو ګناهونه ښیي 2 چې کله تا دا 2 ګناهونه وکړه نو دا ګېډه ستا بې ځایه شوه یو ګناه ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب هغه چې الله را لېږلي دي په کتاب کې هغه ته د خلکو نه پټ کړي پټولو کې که دا مې څرګند کړه نو بیا خو الغټو من الغټې بیا خو لاړه بیا خوار سلاله یو دا ای دویم ویشترون به ثمنا قلیلا بډې خوړل رشوت خوړل شکر دی چې تاسو نه خورئ دا 2 عملونه څو عملونه دي 2 یو یکتمون پټول دویم ویشترون دا ولې پټئ ځکه چې هغه ورته ستا برخه به کوم پټکې ستا جوړه جامه په ما ده د حقه جوړه جامه پټکي لیونې کړی دی ورسه حق ته نه ګوري خو هغه جوړې جامې پټکې شملې ته ګوري څه ته ګوري او یا ساته چې کله دا 2 عمله شو ستا ګېډه لاړه خپل د ځای نه وخوځېده الله وایي 4 سزاګانې واوره یوه سزا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار وی تناستی چرگ خوری اللہ وی دا چرگ ندے دا اور دے اور تناستی بریانی خوری اللہ وی دا بریانی ندا دا پا حقیقت کی اور آچائی تا حلوہ خوری اللہ وی دا حلوہ ندا دا پا حقیقت کی اور دے خود پس نپوئے گی
دا اور دی اور دا اور دی ته سوې چې یاره ما دې تنور ته حلوا وغورځوله مړه تا ورته د اور سروټ کا وغورځوله یار ته سوې چې ما پکې پتون دنده پتون شریف مې پکې دنده که الله وي تا اور ته لرګې وړاندې که ته سوې چې ما بریاني شریف ووله الله وي نه د اور سروټ کې دې وغورځولې یو سزا دا ده دویمه سزا ولا یکلمهم الله یوم القیامه الله به ورسره په قیامت کې د شفقت د نرمۍ خبرې نه کوي دویمه سزا دا ده الله به سره د شفقت د غیظ او غضب خبرې به کیږي خو د شفقت خبرې به داسې الله نه کوي ښه یا ساته او نه به سره د نرمۍ خبرې کوي درېمه سزا ولا یزکیهما نه به پاکوي دله د ګناهونو نه او څلورمه سزا ولهم عذاب علیم کم سزا ده وای کم عذاب ده په زور وای الیما دردناک ولی تا خېټه بے ضیا کړه تا خېټه سکړه وای کنه یار تا خېټه سکړه بے ضیا کړه زه په ایمان وای زما ستا دا ګډي پځې دي ډېره ګرانه ده وای اغلم توغلم اغلم توغلم نو ځکه الله وی چې اغلم توغلم خېټه دې لاړه بې ځایه شوه ما چې کم فټینګ کړی تا په هغه فټینګ کې دا ګېډه اخوا دې خوا کړه اوس چې څه خورې یا ساته دا خوراک نه دی دا د جهنم سروټ کې دي دا یوه سزا ده دویمه سزا روز په قیامت به در سره زه د شفقت خبرې نه کومه درېیمه سزا د ګناهونو نه به دې نه پاکومه څلورمه سزا عذاب دردناک به دله را کومه چې الله ورته دردناک ووایي نو څومره به دردناک پوهېږي په حساب سمجھ کرا لی زما خبری راځه بیا سورت احزاب ته قرآن دی که نه سمندر دی غوپه لګوه یو ځای کې راوځه بل ځای کې راوځه هیري جواهرات راخله راځه نو قرآن کې الله په سورت احزاب کې سووي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو او یریږئ د الله نه د الله د یری علامه صدا یو علامه وقولوا قولا سدیدا جواب په کنټرول شي دویمه علامه زړه به دې پاک شي د بغض او د کینې نه د حسد نه او درېیمه علامه نظر به دې پاک شي د حرامی توبنا او سلورم علامه گیڈ ابدی پاک آشی د حرامونا د مکروحاتونا د متشابہ اے د مشتبی شزنونا سمجھ کے رالا جی سمجھ کے راجی جیسے ہم سمجھ کے راجی اے پینزم نخا قاری سے بوئے پینزم لٹ دی اے پینزم نخا در تویما کہ کلا خوف خدا پتا کی راغے نو پینزم نخا سرا ستا دا لاس دا با کنٹرول شی دا با سی شی دا دی کنیکشن دا خیٹ اسرا دے دا دی کنیکشن دا سسرا دے وائے کنا یار سسرا دے دا خیٹ اسرا کپا دی کی حرامی دانا کنٹرول کی گی تی او تراؤ ما کدا کنٹرول چوڑا شدما پا مختو کا ولی دی کی دند حرام دا دی لدا سی ٹرک ونی ورکی دی دا سی چھوتی گی تی دیر دا سی کتے بیا دا سی چھوتی گی ایک دا سی کہو دی بیا چھوتی گی ولی دند حرام دی حرام سدے حرام دا دی کنیکشن دا خیٹ اسرا دی دی کی حرام دا دا وستی کاوی گی نا ہر چابانی درزا ادرزا درزا دا غرب جوڑی او دا پیغمبر حدیث سا دے چې کامل مسلمان سوک دے چې داغه لاس او داغه جبا اے د دین بل مسلمان سی محفوظ ای نو زه په ایمان وایا زما ستا د لاس او د جبینا بل مسلمان محفوظ دی بل مسلمان خو لري خبره زما نسبی محفوظ نه دی زما نسبی لري خبره زما گاونډي زما د جبینا زما د لاس نه محفوظ دی خدای ته وګوره اسی دي ځان ستړی کومه اسی دی ځان ستړی که یا ساتا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اللہ نه ویریږه د یری علامات څه دي پاغې کې پنځم علامات ستا لاس کنټرول دا به کنټرول
زما ستا که نور ایک زیاته کو که نه کو په ښځو خو زیاته کړل که نه مشرانو وایې که نه وایې که نه تاسو وویل سپلای ده زنانه وی ښه ده دا د خپې پیزار دی الله وی مکه داسې پیزار دی که په دې سر دې ولګېد که نه نو چوړولی به یې داسې مکه الله په قرآن کې دته پیزار ویلی سورت بقره کې الله دې ته پیزار ویلی سورت بقره کې خو الله وی اے مسلمانا وی دا چې ده که نه دا ستا لپاره پرده ده او ته د دې لپاره پرده نو ته ورته څنګه پیزار وای ته ورته څنګه پیزار وای الله وی ګوره دا ستا لپاره پرده ده او ته د دې لپاره پرده دا ستا لپاره سکون دی او ته د دې لپاره سکون وي اے دا ستا لپاره غمجنه ده ته د دې لپاره اے د یو بل ملګری یې نو څنګه د خپو پیزار شوې اے په سورت بقره کې راځي هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا زنانا ستاسو د پارا پردا دا او دا خاوندان د زنانو د پارا پردا دا دا خزا سکون دی د خاوند د پارا او دا خاوند سکون دی د خزی د پارا هن لباس لکم وانتم لباس لهن په قرآن کې لزیا لباس ټکی راغلی دی په یو ځای کې مجاز دی په نور ځای کې حقیقي معنی دي هغه چې بیا کله درس کو په هغې کې مونږ وضاحت کوو هغه طرف ته نه ځم الله وی هن لباس لکم دا ستا لباس دی ستا پرده ده پرده نن هغه پرده شته چرته لاړه پرده دا سکون دی نن سکون شته چرته لاړه هغه سکون د الله کتاب کې دروغ کېدی شي په زور وای کېدی شي نو چرته لاړه هغه پرده چرته لاړه هغه سکون معلومه دا شوه چې موږ د دین نه لرې شو ځکه هغه سکون لاړ ځکه هغه پرده لاړه یا ساته پنځمه نښه د الله د خوف چې ستا په زړه کې هغه دا ده چې ستا د لاس به کنټرول وي کنټرول 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 داسې به یوم نه چې هغه په ښځه باندې به ګزار نه کړی درزه دروزه درزه دروزه درزه دروزه او بیا چې پوه شي یاره وایي دا مولیان په دې ښځو ډېر معنی نو د دې ما سره جواب شي خو په منبر یې منو د دې ما سره ښه جواب شته خو په منبر یې منو خو خالي دومره به ووایم هغه خپل جواب پرېږدي د کېدی شي خفه شي مولا ځکه مین دی چې مولا ته پته ده چې زما لپاره هر څه پرېښوده الله ماته دا ستا پرده ده دا ستا سکون دی نو چې زما پرده ده او زما سکون دی نو زه به خبرې ته ګورم که ګناه و نو ماته الله طریقه ښودله چې لومبی په خبرو پوه که که په خبرو پوه نه شوه نو بیا ورله یو ګزار را پرېږده او که په هغې نه شوه نو پلار که لغونې کېنوه هغو په دې دی ستا په شانتې خو هر وخت د کټ بازوی نه یې راغستی مړه بازو خانه او یقین وساته دا د بل چا خوره لور ده ستا پې زړه نه خوږېږي خو چې ستا هغه واده شوه چې په هغې یو څپېړه ولګي وي راځئ هلکانو راځئ هېڅ پیسه جینۍ راکېستې ده ستا دا هم جینۍ وه یو ټایم کې تا راکېستې وه بچو څنګه چل دی دا خو اوس بوډۍ شوه دا هم جینۍ وه تا چې راکېستې وه څنګه چل دی درد کېږي که نه یې دا سوچو که د دې به مور او پلارو د هغوی به هم په دې ځای درد راته خو د اصیلوالي د وجې نه هغوی سر کته کړی ای د عزت د وجې نه هغوی سر کته کړی او تا دا ګڼله چې یاره دا بیخي خلاص دي پوهېږي په خبره باندې نو پنځم علامه څه ده لاسونه به یې څه شي کنټرول به شي شپږم علامه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے د خوف خدا شپږم علامه ستا د خپې نه دي دا به کنټرول شي ځکه چې د دې دواړو تعلق د خېټو سره دی
کپدی کی حرام ای نو دا به حرامو طرف تراوانی ته داسې راکاږه جومات ته دا بوی ځه ماړه کته کرمبوټ له ځه ماړه کته ځه کدی کی حلالي تی په کته به دا بوی نه جومات دا په داسې دا به جومات ته راځي جومات ته راځي دا به جومات ته راځي انشاءالله چې کله تاکې خوف خدا و تاکہ یره د الله وا دا بم کنټرول شي دا به چرته د ګناه طرف ته نزي یو ځکه نه حق خبره کیږي تب قدم نه اخلي یو ځکه ناجایز کیږي تب قدم نه اخلي تب وای چې نه ناجایز ده او کزم زپ کوم شاملېګما نه دې ځکه دروغ دي نظم کزما نو زم په دروغ کې راځم دا به کنټرول شي کنټرول وګي په حساب دا وسشي کنټرول نو قرآن زکتا تا سورت احزاب کے ہوئے یا ساتا قرآن زکتا تا ہوئے چی داش پگ علامی چرالے نو پوشا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ تاکہ خوف خدا راگے چی خوف خدا راگے نو وسیا ساتا ومن یطع اللہ ورسولہ تابداری با دا اللہ ہم راشی تابداری با دا محمد مصطفیٰ ہم راشی او چی تابداری دا اللہ رالا تابداری دا محمد مصطفیٰ رالا نو بیا واور اعلان دا اللہ دا طرفنا فقد فاد فوزا عظیما پس دیشو زندہ باد پس دیشو زندہ باد دے کامیاب شو دا چاوی بزور ہوئے چاوی فقد فادا فوضا عظیما پس تحقیق کامیاب شو پا کامیابی لوئی سرا چی دا خوف راگے پینزا علامی یا شپگ علامی دا تمی بیان کرے نو چی کل دا راشی نو اطاعت و تابیداری دا اللہ راشی او چی تابیداری دا اللہ رالا نو تابیداری دا محمد مصطفیٰ راشی او چی تابیداری دا محمد مصطفیٰ رالا نو واخل اعلان دا اللہ دا طرفنا فقد فازا فوزا عظیما کامیاب شوی او چی اللہ چاہتا کامیاب ہوئی کدا طول دنیا ورطا ناکام ہوئی نو اگر ناکام کی دیشی او چې الله ورته ناکام وي او دا ټول دنیا ورته کامیاب وي نو هغه کامیابی دی شي نشي کامیابی دی اوس خوښه ستاسو ده چې تاسو په کمی کامیابی کې راځئ او په کمی ناکامۍ کې ځئ ستاسو خوښه ده د مولا کارو بیان هغه مې ستاسو په مخ کې کېښود صحیح ده جی الله رب العزت دی د عمل کولو توفیق راکړي اخره کې یوه خبره کوم عزتمندو زمنگا دا جماعت دا دی کمیٹی دا باقاعدہ اور الحمدللہ دا دی لپارا ماہانہ چندوم کی گی زمنگا بائی فضل نبی آگا گرزی آگا غریب اکثر دا جماعت خدمت کی دا مرگرو پورے ٹوکی را ٹوکی گئی نو ٹوکی را ٹوکی مکوائی زکا چی پا قرآن کی اللہ سورت توبہ کی دا دا سی سڑی دا ایمان گواہی پخپلا اللہ کرے دا اس قرآن زمانہ واغس حافظ نے من آیات میں تراڑاو چی دا آیاتو گورا اللہ وی چی کم سرے زماد جماعت سر مینہ کئی زماد جماعت خدمت کئی زماد جماعت خیال ساتھی اللہ وی زاللہ دا غی دا ایمان گواہی کوما پیغمبر اقبل صحابو توی دا داسی سڑی دا ایمان گواہی تھا سوما ہوکای زکا چی دا ما اللہ ایک گواہی کرلا نو تیم گواہی ہوکا چی دا مومن دے تا سرے مومن دے لہذا ٹوکی پوری مکوئی او دیمہ خبر دا باقاعدہ رسیدون چاپ کر لی نو بغیر دا رسیدہ چال ہم چند موار کوئی نن سبا خو ماشاءاللہ چندو والا پریوانا شوی دی کنا راشا درشا پلان کیا یو سو نظمونی لگولی خویمائی چورو کر لگانا نو یا ساتا تا چال چندوار کئی نو دا غنا دا رسید مطالبہ کو کا چی بھائی مالا پرچی را کر رسید را کا نو باقاعدہ دا فاروقی جماعت پر نم باندے مہانہ چندی لپارا رسید جوڑ شوے دے آگا رسید اصول ہوئے نو انشاءاللہ عمل بکوئے کنا انشاءاللہ او پا چندہ کی با بڑھ چڑھ کی ساکھ لے کنا انشاءاللہ آپ زور ہوئے انشاءاللہ اللہ رب العزت دا عمل کولو توفیق را کی واخر دعوان الحمدللہ